میدان ټیبل ټاک سره زه یم اشفاق خان. قدرمنو کتونکو دا وخت مونږ اپر میدان ګوډ کې جماعت اسلامي جنرال سیکرټري تحصیل میدان جناب عتیق خان صاحب زموږ سره موجود دی. د هغوی نه د میدان کې چې کم کارونه دي جماعت اسلامي چې کم کارونه روان دي کم شوي دي او نیکسټ چې کم پلانینګ دي هغې حوالې سره به د ناظم صاحب نه تپوس کوو. السلام علیکم ناظم صاحب. وعلیکم السلام اشفاق صاحب، ستاسو د ټیم ډېره زیاته مننه چې تاسو دلته کې راغلی او بار تاسو دا یقین دهانیان هم کوئ خلکو ته عوام ګوري ستاسو د چینل په وساست باندې چې څومره تاسو کوم ځای کې ډرابیک شي یا په کوم ځای کې پازیټیو څه اکټیویټي کېږي نو تاسو دا چینل چې کوم دی ستاسو میدان ټیبل ټاک شو یا میدان زلمي شو دا اجاګر کړل دا ډېر احسن اقدام دی. موږ شکریه ادا کوو. ناظم صاحب ډېره مننه. ناظم صاحب کم کارونه چې د جماعت اسلامي شوي دي کم چې اوس روان دي بیا نیکسټ چې ستاسو کم پلانینګ دی هغې حوالې سره به لږ ووایئ. صحیح ده جي زمونږ خو یاره جي زه تاسو ته یقین په خدای باندې تاسو وکړئ چې تاسو ته دا خبره کوم چې لږ زه تاسو ته هسټري کې ځم چې زمونږ د ایم ایم ای په وخت کې کم کارونه مونږ کړي وو د هغه نه وروسته چې کله بیا په 2008 کې مونږ بایکاټ وکړ 2013 پورې د دې میدان کم سچویشن راغلی و زمونږ د ایم ایم ای په وخت کې مونږ الحمدلله تاسو ټول ته پته ده چې په دې میدان کې یو پل نه 15 پلونه مونږ کېښل هغه جنډې به خلکو نیولې وې بیا سرې په خپل کې به ولاړو او یو بد حل سره مخامخ خو دغه زمونږ غټ کارونه مونږ د میدان دپاره د دغه روډ پروګرام وکړو د دغه سره سره د ډاکټر یعقوب صاحب یو دیرینه خواب او هغه سراج الحق صاحب هغه دیرینه خواب پوره کړه چې هغه کم نهر هغه وایسو د هغه خال نه اوبه وبوتلې او هغه د ثمرباغ پورې ورسېدې تاسو ټول ته پته ده چې د هغه نه څومره یونین کونسل هغه څومره شاداب شو هغه څومره اوس په هغه ځایونو کې چې په هغه کې به غر و په هغه کې به د سره څه سیسټم نه و هغه نن شول هم کوي هغه نن فصل هم کوي هغه خلکو کې نن خوشحالي هم ده او په هغه خلکو کې نن اکنامک څومره ترقي شوې ده دغه زمونږ کارونه د ایم ایم ای په وخت کې مونږ خلک په مونږ پسې دا خبره کوي چې یاره دیو د نوابدین نه وروسته راغلی دي نوابدین نه وروسته مونږ څوک راغلي په کم وخت کې الیکشن شوی دی ټیک ده که دغه به مونږ باندې څوک دا وایي چې دوی راغلي دي دوی د نوابدین نه وروسته دوی ته دا ضلع واله شوې ده که لویر ده او کاپر ده نو مونږ څومره کارونه کړلي مونږ الحمدلله په 2017 کې تاسو ټول ول چې د ایجوکیشن په لحاظ باندې ضلع دیر په ټاپ راغی دا ولې دا ځکه اگر چې زموږ وزیر اعلی او زموږ یو څو نمایندګان مونږ لګلي خو چې موږ شفافیت وکړو زموږ په هغه شفافیت په وجه باندې او زموږ د سخت فیصلو په وجه باندې زموږ ضلع په تعلیم کې په ټاپ راغله د دغه نه وروسته دلته یونیورسټیانې نه وي یونیورسټیانې د ملکان یونیورسټۍ ته وګوره د تیمرګلې د کیمپس ته وګوره د دغه نه هلته د کالج دپاره زموږ منظوري شوې ده په هغه باندې کار به روانېږي پیسیسیانې شوي دي د دغه نه هټ کر چې څومره د ډیولپمنټل کارونو تاسو ګورئ تاسو لاړ شئ په نورو ضلعو کې مونږ کمپیریزن وکړئ او زمونږ دې ضلعې ته هم راشئ اگر چې زمونږ څومره پاکستان آزاد شوی د دغه نه وروسته الیکشن د 70s نه الیکشن شروع شوي دي جنرال نو د هغه نه وروسته زمونږ داسې څه پوزیشن واضح نه ده راغلی چې زمونږ وزیر اعلی راشي یا زمونږ وزیر اعظم راشي خو د دې باوجود مونږ د محدود وسایلو په وجه باندې ترقي کړله ته چې لاړ شي یونیورسټۍ ته په خپله د یونیورسټۍ سټوډنټ پاتې شوی ته چې لاړ شي هلته کې وګورئ که په میډیکل کالج کې وګورئ که په انجینرینګ یونیورسټۍ کې وګورئ که تاسو لاړ شئ په بیروکراسي کې وګورئ په سیول بیروکراسي کې وګورئ په ملیټري بیروکراسي کې وګورئ په ټیچرز تعداد ته وګورئ نور څومره تعداد دی ته په د ایجوکیشن په لحاظ باندې نو ضلعدي به تاسو ته په ټاپ باندې راځي الحمدلله دا زموږ جماعت اسلامي د اکابرونو د هغو د هغه محنت او د هغو دغه کوششونو په وجه باندې ولې چې زمونږ اووه ایم پي ګان مونږ لګلي خو د هغه په وجه باندې که بیسټ پرفارمنس ایوارډ میلاوېده نو عنایت الله خان صاحب ته میلاو شو تاسو ټول ته پته چیف سیکرټري د هغه په اخبار کې راغلو که بیسټ پرفارمنس ایوارډ په نیشنل اسمبلی کې ور میلاوېده نو هغه طارق الله صاحب ته میلاو شو که دغه شان زمونږ په کراچۍ کې چېرته خدای پاک مونږ د خدمت موقع راکړله نو زمونږ چې د کراچۍ څومره لیډرشپ ته نو هغو خپل داسې کارونه کړلي چې نعمت الله خان ستاسو نه پټ نه دی هغه کم کارونه کړلي هغه ولې چې هغه زمونږ چې کم قیادت دی نو هغه دیانتدار دی هغه امانتدار دی او هغه ډېر ښکلې فیصلې په خپل وخت کې کړي دي دې وخت کې زه په دغه کې نه ځم خو زه یو ګیله ساتم د موجوده قیادت د پی ټي آی نه هغو دا دی چې هغو د تنقید چشمې په سترګو کړل دي او هغه چې کم کار د تنقید برای تنقید کوي بلکې په کار دی سیاسي لیډر لا پولیټیکل لیډر لا چې هغه تنقید برای اصلاح کوشش وکړي هغه ځي هغه نیګیټیو څیزونه را مخامخ کوي او پازیټیو څیزونه هغه په شا کوي اگر چې زمونږ په 2008 کې 2013 پورې زمونږ حکومت نه مونږ بایکاټ کړو خو تاسو ټول ته پته وه چې دا میدان د جنګ په وجه باندې د اپریشن په وجه باندې د کندراتو شکار شوی نو هغه کندرات په کار خدا و چې سیدګل صاحب زمونږ چې کوم ایم پی ای و
د هغه نه مخکې مو بیا وروسته موږ بایکاټ کړو. نو په کار په 2013 کې بیا شنو چې دله دا په کارو ډېر اخیستی و دغه جدن چې څنګه د پی ټي آی حکومت او یا د هغه ایم پی ای راځي نیګیټیو څیزونه اجاګر کوي چې موږ په دې کندراتو باندې ګرځېدلي یو، موږ په دې سکولونو باندې ګرځېدلي یو، موږ د دې نه ویډیوګانې کولې دا د میدان حل دی، دا د پیپلز پارټۍ حل دی، بلکې د یو پولیټیکل لیډرشپ دپاره د پولیټیکل لیډر دپاره داسې نه وي پکار چې کم ښه کارونه شوي پکار ده چې هغه اپریشیټ شي، کم نیګیټیو کارونه د هغه د ختمولو لپاره پازیټیو سټیپ واخیستی شي. د قلا هسپتال د دوی ځي او د قلا په هسپتال کې د یو بېسن نه تصویر وباسي او هغه په سوشل میډیا باندې بیا شیر کوي. نو زه خو دا تپوس کوم چې تاسو چېرته کې هغه نوي بلډینګ ته ورښکاره شوي یئ که نه صرف د تنقید چشمې په سترګو کړي او د دغه نه هټ کر دا محکمه د چا وه اگر چې زمونږ په جوریزډکشن کې راتله، زمونږ په کنسټیټوینسیز کې راتله، خو د دې صحت منسټر خو هغه د پی ټي آی سره تعلق خو د دې باوجود مونږ ویو چې الحمدلله مونږ کار کړی دی. اوس زه تاسو ته په مختصر وخت کې د خپل کارونه وایم چې مونږ څومره کارونه کړلي چې په کم وخت کې زمونږ د دهشتګردۍ په وجه باندې سکولونو په مد کې د تعلیم په مد کې مونږ تقریبا 104 سکولونه جوړ کړلي. د دې سکولونو سره سره په میدان کې 88 سکولونه جوړ شوي دي، 25 مونږ نوي سکولونه تعمیر کړل، 88 سکولونه سوي یو د بلوخان د برکندي کې چې کوم میډل سکول دی هغه پاتې دی، هغه دپاره 3 کروڑ روپۍ د ای ډی پی نه منظور شوي دي. د دغه نه هټ کر زمونږ چې اوس ریسنټلی کوم کار شروع دی په جی جی ایم ایس ګالګوت کې کار شروع دی، جی جی پی ایس تاران کې بالا کې کار شروع دی، په جی جی پی ایس کاګا کې، جی جی پی ایس سفری باندې کار شروع دی. او د دغه نه هټ کرو د 1.32 کروڑ روپو کار مونږه په سکولونو کې کړی دی، هغه د واشرومز په صورت کې، د باونډریوال په صورت کې، د کیل د میدانونو په صورت کې، نور چې کوم نوي کمرې دي هغه مونږ تعمیر کړي. مونږ اوس د خواتین ډګري کالج تاسو ټول ته په علم کې چې مونږ هغه منظور کړی دی او د هغه باقاعده ټینډر را روان دی، بلکې د هغه چې کوم سیکشن 4 دی هغه هم لګېدل او د هغه دپاره ځمکه هم دغه شوی دی، کار کمپلیټ شوی دی. 2 ګرلز سکولونه چې کوم دي یو دی په ګولډ ناګوتل کې، یو په میرګام کړاکړ کې، دا منظور شوي دي. د دې باقاعده به ټینډر پیسې ونې به موږ تیارې شي، کار محکمانه کار تاسو ته پته چې چونکې سلوی په هغو باندې هم کار شروع کېږي انشاءالله العزیز. د دغه نه هټ کر په علاقه کې مونږ په میدان په سطح باندې 40 کمیونټي سکولونه هم زمونږ ایم پی ایس صاحب دغه لپاره مو کوشش کړی او دغه کولاو کړي او قایم کړي دي. میدان کې چې څومره پیډرز دي په هغه باندې د جماعت اسلامي منظور شده دي، کلال قلعه صداس پیډر دی او په ګریډ سټیشن کې کم کار کول دي یا کم تعمیراتي کار نن سبا شروع دی، نو هغه هم د جماعت اسلامي د مشرانو په وجه باندې دا کار شروع دی. د صحت په میدان کې مونږ د لال قلعه هسپتال الحمدلله کیټګري ډي کې مونږ دا شامل کړی دی او دې لپاره مونږ 3 ډاکټرانو که تاسو په هسټري کې راشئ 3 ډاکټران به موجود وو، هغه به یا وو یا به نه وو، هغه ډاکټران مونږ د 3 نه راواخیست او مونږ 20 ته د هغو تعداد ورساو. د دغه نه هټ کر د ایمرجنسي سروس آغاز مونږ کړی دی، د هسپتال لپاره مونږ نوی عمارت جوړ کړی دی، دا زمونږ د میډیکل چې کوم دغه هغه مونږ کړی په نوي بي ایچ یو مونږ په وډیګرام کې جوړه کړل ده او هغه ته متعلقه سټاف او دغه چې کوم ضرورت سامان هغه مونږ هغه ته پرووایډ کړی دی. دغه هم د ایم پی ایس ګل صاحب د ټولو مرخونې منت دی. 2 لایف سټاک مرکزونه مونږ قایم کړل دي او تاسو چې د انفراسټرکچر په دغه کې وګورئ نو انفراسټرکچر کې چې څومره د ریډګي پول دی، آر سی سی پول ګل باندې کار شروع دی، ګوړ باندګۍ پول منظور شوی دی، ټینډر هم شوی دی، په هغه باندې هم کار شروع شي. د دغه نه هټ کر زمونږ د بلوخان په خوړ د حصار په خوړ باندې چې کوم پول دی هغه هم د پی ایس بیا د بلامبټ ټو کلپانۍ روډ دی، تاسو ټول ته پته ده چې هغه دپاره 2 روپۍ د اول مختص شوي وي، بیا هغه 2 روپۍ زیاتې شوي 4 روپۍ شوي. اگر چې په اسمبلی کې په دې باندې ډېر هلچل وشو چې یاره د جماعت اسلامي دی یو نمبر لپاره فرمولې ورکوئ، خو بیا هم سیدګل صاحب د خپل قابلیت، د خپل دیانت، د خپل سچایۍ په وجه باندې هغه روپۍ 2 به نورې زیاتې کړې، 4 روپۍ کړې. د 72 کروڑ روپو د کالډاګه پورې هغه کار منظور کمپلیټ شوی دی. الحمدلله موږ په دې باندې د الله تعالی پاک لاک شکر ادا کوو. باقي چې کم کار دی د هغه ټینډر را روان دی او ډېر زر به په دې ودن 1 ویک کې د هغه ټینډر وشي. باقي د 15 کیلومترو دویم پیس کې د بیا د دریم پیس کار به زر تر زره شروع کیږي. د دغه نه هټ کر زمونږ د آیا سرای بایپاس دی، تاسو ټول ته پته ده چې هغه د پیپلز پارټۍ په ګورنمنټ کې د هغه بایپاس منظوري شوی و، خو بیا مونږ هغه قابل استعمال نه و، هغه کې پلونه چې کوم جوړ شوي یا په هغه کې کوم سیستم شو هغه ټول ګډوډ و، نو په هغه وجه باندې مونږ هغه د هغه لپاره 10 کروڑ روپۍ سیدګل صاحب وایسته هغه بایپاس باندې هغه کار تقریبا پوره شو. 1 کیلومتر 2 ځای پاتې دی، روړۍ خوره شوې ده، صرف بلیک ټاپینګ پاتې دی چې دا بلیک ټاپینګ وشي نو مونږ کوشش کوو چې په هغه ځای کې مونږ د بلیک ټاپینګ کار هم آغاز مونږ وکړو. دغه شان زمونږ
اوس دا کم دلته چې تاسو موجود یې دا کم کار دلته شروع دی دا هم د جماعت اسلامي د سید ګل صاحب هغه روپۍ دي کمې روپۍ چې سی ان ډبلیو دیو ته د ریپیر دپاره ویستلې چې لکه 50 لاک 1 کروڑ 2 کروڑ دا روپۍ به دې ورکول دا کنډې دا کډې دا کم چې د امیجیټ بیس او د زر کولو کارونه دا به پرې هغو کول خو چونکې هغه روپۍ دوی راغونډې کړې 3 کروڑ روپۍ یو ځل او 3 کروڑ روپۍ بل ځل نو هغه دا سوچ وکړ چې زما قوم ډېر زیات په تکلیف دی اگر چې موږ دا کم کار وکړو نو دا به ختمېږي دا خلک وایي چې دا تنګ روډ دی یا دا هغه دی یا دا دا ویل چې دا روډ ایمرجنسي بیس لپاره جوړ شوی دی په دې باندې ډېر غټ عظیم الشان یو غټ روډ را روان دی او د هغه غټ روډ په وجه باندې به زموږ دا روډ مزید ایکسټنډ کېږي او دا به کلپاڼۍ ته رسي نو هغه ټینډر هم الحمدلله به کېږي خو دا روډ چې کوم دی نو دا تاسو ول د تاسو دلته کې موجود دی چې دا تقریبا نن کار په فاینل کار دی دا به کمپلیټ کړی شي د 3 کروڑ روپو کار مخکې شوی دی د 3 کروڑ روپو کار چې کوم دی دا بس ورځ دوه کې دا کمپلیټ شي دا به ورسي سر ته د دې نه هټ کر د نادر آفس د منظورۍ هم تاسو ته پته ده چې زمونږ صاحبزاده صاحب هغه دپاره منډه ووهله او هغه نادر آفس یې منظور کړ او د هغې د هغه سټاف او د هغې د هغه دفتر و صرف افیشلي چې کوم د هغه ریکوایرمنټ دی هغه پاتې دی هغه هم ډېر زر تر زره وشي د هغه دپاره سامان هم د دفتر دپاره فراهم شوی دی نور څیزونه هم د هغه دپاره چې کوم دي هغه مکمل طور باندې راغلي دي هغه به خپل فنکشنل کېدو کې به دومره وخت نه وي هغه به هم ډېر زیات زر فنکشن شي د دې نه نور چې کوم د 1 ارب 50 کروڑ روپو پورې د واټر سپلای سکیمونه دي د دې نه هټ کر پیسیسیانې دي هغه ماینر سیزونه دي هغه کې چې موږ ځو هغه ډېر وخت په دې باندې لګي بلکې موږ به یو بل پریس کانفرنس کوو تاسو په ساتت یا د وایس اپ میدان په ساتت یا میدان ټیبل ټاک چې صاحب د جماعت اسلامي صاحب ورکورس دا به هم کوو دا هغه نه هټ کر به موږ په تیمرګره کې هم پریس کانفرنس کوو زمونږ چې کوم نورې منصوبې دي هغه مونږ راولو او مونږ به په هغه باندې خپل موقف بدو خو زه یوه خبره ستاسو په ساتت باندې کوم او هغه دا ده چې مونږ جماعت اسلامي دلته کې سیاست هم کړی دی مونږ سیاست کوو هم او مونږ به بیا هم سیاست کوو د خپل خلکو د خدمت لپاره مونږ موجود یو زمونږ کار د دې سره چې مونږ وګټله مونږ یا وبیلله بلکې چې کله مونږ بیلل د هغه نه زیات کار مونږ الحمدلله تاسو ټول ته پته په 2010 کې فلډ راغلی ورتکویک راغلی په 2005 کې هغه کې د جماعت اسلامي د خدمت فاونډیشن کار تاسو ټولو په ذهن کې دی مونږ کړی دی خو اوس داسې څه خبره ده چې لکه زه د زمونږ چې کم ام پی ای صاحب د لیاقت هغه ته زه دا وایم لیاقت صاحب ته چېرې تاسو کم کار کوئ نو په پازیټیو اپروچ باندې کوئ نه چې په نیګیټیو اپروچ باندې کم کارونه ما ته دا هم پته ده چې د پی ټي آی حکومت په دا نارې والي چې موږ به چینج راولو خدای دې کړي چې راولي لا اولنی سټیټس ما د هغو په فیور کې ورکړه چېرې هر جیت د کې حصه ده جمهوریت حصه ده اوس چې پی ټي آی عمران خان صاحب ته موقع میله شون په کار دا ده چې د خپل حکومت 15 کاله پوره ورسوي او د اپوزیشن کردار اپوزیشن والا ادا کړي او چې د حکومت کم کردار دی په کار د هغه حکومت ادا کړي د نوي پاکستان نارې هغه وایي موږ چې په کار ده چې زر تر زره موږ د نوي پاکستان وایو چې دا څه قسم پاکستان دی خو چې کله د دې حکومت په دغه کې راغلی دی نو دوی 100 ډیز کمپلین چې دوی پلان اعلان کړی و نو هغه کې ما د څه څیزو پریکټیکلي په نظر باندې نه راځي دوی لا اولنی کار د چاندې شروع کړ نو ټیک کا چانده یو ښه کار دی او چاندې د چانده قوم مختلف په 1996 کې نواز شریف صاحب تار عمر سنوارو مهم چلولی و هغه کې مونږ دا نه وایو دا غلط کار کوي خو چې په کم ګراوند باندې کومه ریالټي موجود وي نو په کار ده چې هغه وویلی شي او هغه د ښه مخکې شي ګوره هغه دوی د ډیمونو لپاره فنډینګ اقدام شروع کړ دوی په تقریرونو کې دا ویل چې مونږ په دویم ورځ باندې هغه پیسې به مونږ د سویس بینکونو نه راوړو او په دې باندې به مونږ د پاکستان آبادو چې په کم 436 افراد دي په پاناما کې یو نواز شریف صاحب حوالې سره هغه کار وشو خو صرف 435 کسان نور هم پاتې دي نو زه وایم که دا غټ غټ ډاکوان دي دا کم غټ غټ غله دي دا کم چې اوس موجود دي په پاکستان کې کوم د پاکستان نه بعد جدي د پیسې هم راشي نو د پاکستان یو بجټ نه د پاکستان اتیا بجټونه هم په کار کوي خو چونکې هغه سیزونه دوی اګنور کړو او دوی ډایرکټ لکه داسې خبرې او داسې دعوې شروع کړو چې دغه دعوو په وجه باندې د دې حکومت بل طرف ته روان دی چې موږ ته په نظر باندې کم راځي نو په کار خدا ده چې دوی د چینج لپاره یو پراپر سوچ وکړي او دوی موږ به دوی اپریشیټ کوو وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان په ښه کارونو کې موږ د هغه ملګرتیا کوو او په بدو کارونو کې موږ د هغه لار نیسو موږ پوره موقع ورکړله دوی له پکار دي چې اوس د دې دیر دپاره دوی خپل کار وکړي خو یو خبره کوم چې کم کارونه مونږ کړي دا خو ستاسو په ساتت باندې موږ په میډیا باندې اجاګر کړل خو څه کارونه داسې دي چې هغه د کروڑاو په جماعت اسلامي چې کوم کارونه او د هغې والې سره ول ډېر زیات ترقیاتي کارونه کړي خو که موږ وګورو د ټوریزم دپاره د هغوی کوم قسم منصوبه ده یا زموږ بدیاتي دا کوم لینک روډونه چې ډېر زیات خستهات دي موږ د کوم بل چې کوم مین بازار دی د هغې روډ ته ډېر
ریاست جمهور راشي صورتحال دی دې حوالې سره تاسو حکومت جزاک الله زمونږ حکومت چې لاول خو زمونږ په میجر باز باندې په ایمرجنسي په بنیاد مونږ هغه کارونه مخکې کړل چې کوم انتهایي ضروري وي. لکه ګوره چې په سکول چت نه ماشومان په باران کې ناست نو ته به لکه دغه کار اګنور کوې دی بل کار ته به راځې نه اول هغه کار پکار و. زمونږ روډونه ټول کنډرات شوي څنګه چې تاسو وویل. د کومبل د روډ خبره تاسو وکړه. د کومبل د روډ لپاره تحصیل ناظم بختیار خان صاحب د خپل ډیپۍ نه 15 لک روپۍ بایپاس لپاره منظور کړي دي. انشاءالله به بایپاس هم ډېر زر تر زره کار شروع شي. او د دغه نه هټ کر د دې دا کومه 1 کیلومتر ځای چې دی همدلته کې هغه انجینرانو دا سروې وکړه چې دا کوم روډ چې دی دا د تارکول روډ دا به دغه ځای کې ناکام دی. په دې باندې موږ سیمنټ هغه جال جوړو هغه جالر سره به موږ باقاعده هغه پورا سیټینګ کوو نو هغه به په هغه ځای کې رامنې کېږي که نه د هغه نه بالکل هغه نشي کېدی. دا روډ په هغه باندې ناکام دی. د توریزم دپاره بیا زمونږ د ایم پی ایس سیدګل صاحب دا سوچ و چې موږ به په ګولي باغ کې دا روان دوره د اوس ایم پی ای چې زمونږ کوم دی هغه دې په دې باندې سوچ وکړي ځکه چې کارونه خو اتومیټیکلي آلموسټ پوره شوي دي کمپلیټ شوي دي. داسې څه غټې منصوبې نشته چې هغه وکړي. خو زه وایم چې په ګولي باغ کې ګولي باغ طرف ته یو روډ بوځي او په دې باندې دومره خرچه نه راځي. 1 کروڑ روپۍ خرچه وکړه په والو باندې دا راشي د اسکیویټر او بل د شکلۍ په ټاپ باندې چې ښه ګیسټ هاوس هم جوړ شي. زمونږ ځای د کومراټ نوم ښکلی دی. زمونږ ځای جنت نظیر وادي ده. تاسو به کوم ځای موجود دی دا څومره بهترین ځای دی. خو چونکې خبره دا ده چې نه روډ شته او نه پکې هغه فیسیلیټي شته په هغه وجه باندې ډېر کمی دی. کوم چې بلۍ ګټ له تاسو نن تللی او یا تاسو ځای هغه تاسو کوم په میډیا باندې اجاګر کوم تاسو وګورئ چې دغه بلۍ ګټ نه ښکلی ځای په دغه کې شته په دې غونډ پاکستان کې شته. خو چونکې دلته کې هغه فیسیلیټي نشته نو دغه فیسیلیټي دپاره زه د دلاروان حکومت نه دا دغه کوم اګر چې موږ په پریارټي بیس کې سیدګل صاحب کې خلک باقاعده او ته فنډ دپاره دغه کړی چې زه به د هغه په ویډیوګانو کې دا موجود دي. شکلۍ ته به روډ وباسم یو دغه به جوړوم د هاوس د ګیسټ هاوس او یو به په ګولي باغ کې زه جوړوم. بل ناظم صاحب نیکسټ چې اوس چې کوم ګورنمنټ د پی ټی آی دې دپاره ستاسو څه موقف دی مطلب دې ته به تاسو کوم کارونه داسې ورته ورښایئ چې مطلب په دې پریارټي دې ته میلاو شي. زه دا وایم چې زمونږ د پی ټی آی ګورنمنټ فل وانس اګین زه دا وایم چې دې ته ټایم ورکړی شي چې دا ډیلیور کړي. جمهوریت چې څومره مخکې ځي نو هغه دومره کامیابي راځي. څومره چې جمهوریت ناکام کېږي هغه دومره دا ناکامۍ طرف ته ملک ځي. دیو ته د ټایم ورکړی شو. خو زمونږ چې کم خاص د دیر اپر او د لویر یا د دیر لویر کومې منصوبې دي نو ګوره د ګولن ګول پراجیکټ چې کوم د چترال نه د بجلۍ منصوبه را روانه ده دا منصوبه د دیو زر تر زره موږ له دې نه بجلي راځي. ځکه چې زمونږ مشرانو عنایت الله خان صاحب دلې طارق الله صاحب دلې دا لیکل موجود دي. که دوی وایي چې موږ دا لیکل وخت او د کوم ګورنمنټ سره د مخکې ګورنمنټ سره تاسو کوم معاهده شوې ده هغه له موږ تیار یو موږ د دوی سره ځو چې ګوره د دې سره موږ دا معاهده شوې دا ډېر اپر او ډېر لویر ته به دې نه بجلي ورکوي. دا ډېر ضروري کار دی. دا په دې باندې د خپل فوکس وکړي. بل خبره دا ده چې زمونږ د سی پی ته زمونږ دا د چترال د الټرنیټ روټ دا ډېر بهترین روټ و. په دې نواز لیګو او هغه پنجاب دپاره طریقې ورکولو نو موږ وایو چې د سی پیک چې دا کم څومره انډسټریل زونز دي او څومره دا زموږ د چترال دا روټ دی نو چې په دې باندې کار د پی ټي آی دا ګورنمنټ وکړي د پښتنو دپاره چې په کم انتوزیازم او په کم اپروچ باندې دوی ته ووټ ورکړی چې دا په عملي قیام په دې کې راولي. ټیکنیکل کالج دی زموږ لکه دا زموږ پریارټي وه چې موږ به نیکسټ ټایم ټیکنیکل کالج موږ جوړو او کامرس کالج دی ووکیشنل ټریننګ سنټر دي نو که دا زموږ د کم موجوده ایم پی ایس اف دی او د دې لپاره کار وکړي نو دا به هم ډېر زیات اپریشیشن خبره وي. بله خبره دا ده چې زموږ دا کم روډ را روان دی نو منظور کړی خو چونکې ایم پی ایس سیدګل صاحب دی یا زموږ جماعت اسلامي ګورنمنټ دی نو دې باندې دا کم کار د کالډاکه پوره شوی دی نو د دې نه دا کار په دې باندې نور سپیډي شي او په دې باندې توجه ورکړي چې دا زموږ دا پروجیکټ کلپانۍ ته په دې مدت کې په دې 15 کاله کې زر تر زره سرته ورسي. ډېره مننه ناظم صاحب.